أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. سورة البقرة مدنية. سورة بقرة مدنی سورت تے یعنی نازل لے پا مدینہ منورہ کی. تیر درس کې مونږ ویلو چې په مدینه منوره کې د ټولو نه اول چې کوم سورت نازل دی نو هغه سورت بقره ده. د دې سورت مبارک نامه بقره ده. بقره په عربی کې غوا ته ویل شي. دې سورت مبارک ته سورت بقره ځکه وایي چې دې کې به تاسو ته وروسته د بقرې واقعه راشي. تمام صورت مسما شو په بقره باندې. تسمیه د کل د په اسم د جز سره. په ترتیب عثماني کې دا دویم نمبر صورت دی او په ترتیب نزولی کې دا اتیایم نمبر صورت دی. سورت بقرہ نازل دے رستو دا سورت متوففین نا یا دا یو قول مطابق دا سورت عنکبوت نا. پا دی سورت مبارک کی سلویخ رکوگانی دی. دا دی سورت متعلق یوسو مختصر خبری. سورت بقرہ دا قرآن عظیم الشان دا طول نلوی سورت تے. دا دی سورت مبارک نلوی سورت پا قرآن کی دا حروف و دا الفاظ پا اعتبار سر بل نشتا او دا اغا سورت تے چی پا مدینہ منورہ کی اول نازل شوی سورت تے. په مدینه منوره کې چې کوم سورتونه نازل شوي دي هغې کې عموماً او په دې سورت مبارک کې خصوصاً د مسلمانانو د انفرادي او اجتماعي نظام حیات دغه رنګ د عبادات او سیاست دغه سیاست چې دی اقتصادیات چې دی وغیرہ داغي اصول او احکام د مدینه منورې سورتونو کې بیان شوی دی او بیانېږي. په خلاف د مکی سورتونو باندې په مکی سورتونو کې زیات تر زورونه چې ونه هغه په اعتقادیات او اخلاقیات باندې و او په مدني سورتونو کې چونکی مدینه منورې کې مسلمانانو خپل ریاست قائم کړو نو د نظام مملکت چلولو د پاره د اصول او د قواعد سره ضرورت نو په دې بنا باندې په سورۃ بقره کې د نظام حیات د عبادات سیاست معاشیات اقتصادیات وغیرہ وغیرہ هغه اصول پکې بیان شوي دي او بیانېږي. په سورۃ البقره کې ډیر مسائل او احکام بیان شوي دي. په دې سورۃ مبارک کې د مانځه بیان شته، د زکات د ادا کولو بیان پکې شته، د تحویل د قبله بیان پکې شته، د الله تعالی د وحدانیت دلیل پکې بشمار دي،
د رمضان المبارک د روزو د فرضیت بیان پکشتا، د حج د بیت الله بیان پکشتا، د جهاد فی سبیل الله بیان پکشتا، د انفاق فی سبیل الله بیان پکشتا، د والدین حقوق پکې بیان دي، د رشتہ دارانو حقوق پکې بیان دي، د زکات او د صدقات او د مصارف بیان هم پکشتا، د یتیمانو د کفالت بیان هم پکشتا، د نکاح، د طلاق، د رضاع، د عدت، د ایلا، د دې ټولو بیان په سورۃ البقره کې شته. د قسم د خوړلو بیان، د قسم شرعي حیثیت بیان دا په دې صورت کې شته. د جادو د حرمت بیان په دې صورت مبارک کې شته. پناه سره د قتل د ممانعت بیان هم په دې صورت کې شته. د غرنګ د قصاص د وجوب بیان هم په دې صورت مبارک کې شته. د خلق مال په ناجایزه طریقې سره د خوړو د ممانعت بیان هم په دې صورت مبارک کې شته. د شرابو د حرمت بیان هم پکې شته. د غرنګ د جواره د حرمت بیان هم پکې شته. د سودخورۍ د حرمت بیان هم پکې شته. په ایام د حیض کې د جما د ممانعت بیان هم پکې شته په دې صورت مبارک کې. د غرنګ په دې صورت مبارک کې د قران عظیم الشان هغه بهترین آیات چې هغه آیت الکرسی ده، نو آیت الکرسی په دې صورت مبارک یعنی سورۃ البقره کې شته ده. په دې صورت مبارک کې ذکر ده. د آیت الکرسی یو فضیلت نیم ان شاء الله من قریب نن بیان. د غرنګ په دې صورت مبارک کې د ټول قران طویل ترین آیات چې په ټول قران کې د ټول نه اوږد آیات ته نغم په سورۃ البقره کې شته. 282 نمبر آیات ته د سورۃ البقره. دا د ټول قران اوږد آیات ته دین بل اوږد آیات په قران عظیم الشان کې نشته. د ټول قران اوږد سورۃ بقره ده او په ټول قران کې چې کوم اوږد آیات ته نغم په دې سورۃ مبارک کې شته. 282 نمبر آیات. تاسو ته باغ آیات راشه د قرض باره کې چې کوم آیات ته د قرض ورکول، د قرض معاملو کاروباري معاملات دا لیکل، د خزي او د غرنګ د سړو د گواه جوړېدو بیان، د غرنګ د غاڼي بیان، د امانت د ادا کولو بیان، د گواهه د نه پټولو د گواهه د پټولو ممانعت وغیرہ وغیرہ اټول پدې کې موجود دي. او په دې صورت مبارک کې داسې یو آیات هم شته چې هغه د ټول قران اخري آیات دي، یعنی په وحي کې هغه اخره کې نازل شوی. تاسو ته ما ویلو واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دغه آیات د قران اخرنه آیات ته دم په دې صورت مبارک کې ذکر دي. سورۃ البقره کې خواب د سورۃ البقره دا تمام سورۃ مبارک چې دینو دا په مدینه منوره کې نازلو، سوا د یو آیات نه چې ما درته ذکر کو واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله. دغه آیات کریمه چې دینو دا د لوی اختر په ورځ باندې په مینا کې د حجۃ الوداع په موقع باندې دا آیات کریمه نازل شوه. په مکه معینه مینا په حدود کې په مینا کې نازل شوه. نو دغه یو آیات چې دینو دا پکې مکی دی، د نور تمام صورت مدنی دی. د بعض علماء وینا ده چې په سورۃ البقره کې 1000 اوامر دي په دې سورۃ مبارک کې.
1000 پکې خبر دی 1000 پکې نهي راغلی دا یعنی زر ازل زه پکې نهي دا زر زه پکې امر دی او زر زه پکې هغه خبر ذکر دی سورۃ البقرہ کی د سورۃ البقرہ فضائل مختصرا اغدا د سورۃ البقرہ بارک کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای تاسو د خپل کورونو نه قبرستان مو جوړوي شیطان د هغه کور نه تختی په کم کور کې چې د سورۃ بقرہ تلاوت کولې شي الته شیطان نه پاتې کیږي په دې سورۃ مبارک کې آیات الکرسی دا د آیات الکرسی متعلق دا یو خبره وره د آیات الکرسی د فضیلت وجدار چې په دې آیات الکرسی کې یو د الله اسم ظاهر دی اسم صفت او اسم ضمیر د اسم ظاهر اسم صفت او د اسم ضمیر په اعتبار سره ول زائد الله تعالی ذکر په دې صورت ادي آیا د یو آیات کې راغلي دی ول زائد ذکر د باری تعالی دی آیات الکرسی کې دومره کرته ذکر د الله تعالی په یو آیات کې نه راغلي دا څومره چې آیات الکرسی کې راغلي دی د دې وجنه دی آیات ته فضیلت او شرف هم زیات حاصل او ملو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حدیث مبارک کی فرمائی تفسیر در منصور کی علامہ جلال الدین سیوطی سے ذکر کرے مبارک فرمائی دا قرآن عظیم الشان افضل سورت بقرہ دا او پدی کی یو آیات تے چاگٹر لوی آیات تے اغا آیات تا آیت الکرسی وئی او بیا فرمای د هغه کور نه شیطان تخت چې په کوم کور کې د سورۃ البقرہ تلاوت کیږي د دې وجه علماء فرمای احادیث وروړي ذکر کوي چې هر سحر په کور کې د سورۃ بقرہ اول رکوع د سورۃ بقرہ اخر رکوع د تلاوت کوي ماخامم کوي ماخام مانځنه پس او د سحر هم کوي کم کور کې چې دا سحر تلاوت کړل شي تر ماخام بیا شیاطین او پیریان دخل نه کوي هغه کور ته او چې کم کور کې ماخام تلاوت کړل شي تر سحر پورې هغه کور ته بیا شیاطین او پیریان دخل نشي کولای د دې وجه د دې سورۃ مبارک تلاوت سحر او ماخام اول رکوع اخر رکوع د دې سورۃ مبارک تلاوت دا پکار ده چې دا وکړل شي خام بسم اللہ الرحمن الرحیم ربط د دې صورت د ما قبل سراغه دا دی چې مخکې سورۃ فاتحه ذکر شوی په سورۃ فاتحه کې چې کوم مضامین اجمالاً دي نو هغه مضامین تفصیل په سورۃ البقرہ کې دی الیق او اولاداوی چې تفصیل دي د اجمال پسې متصل ذکر کړل شي د پاره د وضاحت د مجمل د دې وجنه په سورۃ فاتحه پسې سورۃ البقرہ ذکر شو یا بعض علما نور وجوه هم د ربط بیان کړی دي په سورۃ فاتحه کې د یوی دعوی ذکر دی چې الله رب العالمین دی دلته په سورۃ البقرہ کې په هغه دعوه باندې دلایل عقلیه بیانېږي په سورۃ البقرہ کې 15 مضامین زیات بیان شوي دي اول نمبر مضمون د توحید دی دویم مضمون د رسالت بیانېږي دریم مضمون د جهاد بیانېږي څلورم مضمون د انفاق فی سبیل الله بیانېږي او پنځم مضمون پکې د امور انتظامیه دغه بیانېږي بسم الله الرحمن الرحیم په امداد د نوم د الله عام مهربان او خاص مهربان سره شروع کوم الف لام میم الله تعالی او د الله رسول صلی الله علیه وسلم
خ عالم دې په معنا د دې حروف باندې بس دا حروف د متشابهات ندي او د متشابهات په معنا الله او د الله محبوب صلی الله علیه وسلم خبوئی ذالک الکتاب دا کامل او عظیم الشان کتاب چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو باندې لولي لا ریب فیه نشته دې شک بدی کتاب کې هدن ہدایت کون کے دے للمتقین د پاره د متقیانو پرهیزګارو په دې کتاب کې هیڅ قسم شک نشتا دلته خدا راغچی ذالک الکتاب لا ریب فیه دا کتاب یعنی دا عظیم الشان کتاب چې نبی علیہ السلام مبارک لولي لا ریب فیه نشته دې شک پدې کې تاسو ته وړاندې راشي الله فرمای ان کنتم فی ریب مما نزلنا کای تاسو په شک کې دا کتاب نه چې موږ نازل کړي التدا سے راضی دلته وای شک پکې نشتا نو چې شک پکې نشتا غوي پکې شک بیا څنګه کولو التوڑان دے بتاؤ تراشی ان کنتم فی ریب مما نزلنا دلتوی لا ریب فیه اس چې شک په دې قران کې نشتا نو خلکو پکې شک بیا څنګه کولو نو معنا دا لا ریب دا اخبار دی او دا اخبار په معنا دا انشاء سره دی معنا صدا اے لا ترتابوا فیه تاسو شک مکوئ په دې کتاب کې جواب دا دی چې دا نفی دا یا په معنی د نهی سلام اے لا ترتابو تاسو پکې شک مکوئ زکه په دې کتاب کې شک نشتا تاسو پکې شک مکوئ ذالک الکتاب دا عظیم الشان کتاب لا ریب نشته د شک فيه پدې کې هدن ہدایت دے للمتقین د پاره د متقیانو اوس متقیان سوق دي د متقیانو 15 صفات دلته بیانېږي خدا سے نه چې کنه د متقیانو دا 15 صفات دی نور نشتا دلته 15 صفات بیان دي رستو بتاو ست د متقیانو نورم صفات راشي په نور سورتونو آیاتونو کې اللہ تبارک و تعالی فرمائی اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس التم چند صفات بیان دی د متقیانو مختلف صفات بتاو ست په قران کې راځي ډیر صفات لري متقیان خو 15 صفات د متقیانو پرهیزګارو خلقو دلته بیان دي یو جزای اخروی بیان دا 15 صفاتو کی یو صفت د متقیانو چې دی اغام ایمان بالغیب دی چې دی ایمان لري په غیب بعث بعد الموت باندې پتل د میزان باندې پسورات باندې په جنت باندې په جهنم باندې وغیرہ پدی باندې متقیان ایمان لري یو خو بداوی چې دوی به ایمان لري یعنی تصدیق به کوي د غیب د اول صفت دی دویم صفت دا دی چې متقی باغ سړی وي چې دی بام اقامت د مانځ کوي یعنی منځ با قائموي د خپل حقوق سره په صحیح طریقې به منځ ادا کوي دغه دویم صفت دی د باز خلک داسي چې هغه ټکي مون نه کوي خلک یې رداړي رسیدلې ملنګو بزرګ دی الله تبارک وتعالى د متقیانو اول صفت ایمان بالغیب بیان کړ دویم صفت اقامت الصلاة بیان کړ چې دی با قیموي منزل را د خپل حقوق
سلام په صحیح طریقه باندې مونږ ادا کوي. نو چې مونږ ادا کوي د ایمان بالغیب نه پس کلک یقین او تصدیق لري، د هغې نه بعد مونږ ادا کوي، نو دا دویم صفت دی. چې مونږ نه ادا کوي دا سړی متقی نه دی، پرهیزګار نه دی، کامل نه دی. دریم صفت دا دی د متقیانو چې کوم مال دی ته الله ورکړی وي، نو بعضې د هغه مال نه به دی د الله په لاره کې خرج کوي. بعضې مال ته به وایي چې بعضې ولې وی دلته دا مما دی او مما راغلی و مما رزقناهم. دا و مما چې دی دا فصل کې من ما دی، من ما دا من د پاره د تبعیض دی. علماء لیکي مراد دلته د انفاق نه مراد ته زکات دی، د زکات مال ته نه مراد دی. دا من د پاره د تبعیض دی. ګوره چې یو سړی صاحب د نصاب وي او د په دې مال باندې کال تیر شي، نو دی به په 40 روپو کې 1 روپۍ زکات ورکوي. دې ته مو فکر دی 40 روپو کې به 1 روپۍ زکات ورکوي. دا یو کم 40 د مالک دی او دا 1 روپۍ د زکات ته. نو ګوره دا یو تنه بعضې شوه، ټوله خو نه ده که نه. د 40 نه به 1 روپۍ ورکوي، نو دا تنه بعضې دا الله فرمایي و مما رزقناهم ينفقون. بعضې د هغه مال نه چې موږ دوی ته ورکړی دی دوی به خرج کوي په لاره د الله کې. دغه دریم صفت د متقیانو دی. څلورم صفت دا دی چې متقیان هغه کسان دي چې دوی تصدیق کوي، یقین کوي په هغه کتاب کوم چې نبی علیه السلام ته نازل شوی دی، د قرآن عظیم الشان، او د هغه کتابونو کوم چې د نبی علیه السلام مبارک نه وړاندې نازل دي، تورات، انجیل، زبور وغیرہ. او پنځم صفت د متقیانو دا دی چې دوی به په ورځ د آخرت باندې کلک یقین لري. دا 5 صفات د متقیانو دي، دا بیانېږي. دلته 5 بیان شوي دي. قرآن عظیم الشان نور سورتونو کې آیاتونو کې هم د متقیانو صفات راشي. انشاءاللہ باغزی کی بے وضاحت کو بیام. الذین متقیان اغا خلق دی، اغا کسان دی، یؤمنون چی دی تصدیق کوي، یقین کوي، بالغیبی پاغ سباندی چی اغا پٹ دی، یعنی دا پٹو سیزنو تصدیق او یقین کوي. لکه بعث بعد الموت، تلد میزان، حوض کوثر، پل صراط، جنت، جہنم وغیرہ. الذین متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې یقین کوي یا تصدیق کوي بالغیب په غیب باندې، ويقيمون الصلاة او ادا کوي منځونه سره د خپل حقوقنا، ومما او بعضی د هغه مال نام رزقناهم چې مونږ ورکړې دوی لرام ينفقون خرج کوي دوی په لار د الله کې. نو مراد تینا علماء لیکي زکات ته، یا د بعض علماء په قول باندې مراد تینا صدقات دي، هر قسم صدقه په دې کې داخله ده. والذین متقیان هغه کسان دي، والذین او متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې تصدیق کوي او یقین کوي بما په هغه کتاب انزل چې نازل کړل شوی دی الیک تاسو ته. متقیان هغه کسان دي چې دی تصدیق کوي او یقین کوي بما په هغه کتاب انزل چې نازل کړل شوی دی الیک تاتا. یا دویمه ترجمه وکا انزل چې نازل اول شي الیک تاتا. اوس د دې سورته بقره نه وړاندې سو سورتونه نازل شوي چې هغه شپږ سورتونه، د دې نه بعد هم ډېر سورتونه نازل شوي دي. اوس چې پتا کم نازل دی نو د هغې باندې ایمان لري، چې کم نه دی نازل ولې په هغې ایمان نه لري؟ نه، په ټولو باندې لري متقیان ایمان. والذین او متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې دی تصدیق کوي او یقین کوي بما په هغه کتاب انزل چې نازل کړل شوی دی الیک تاتا. یا دویمه ترجمه مفسرین مفهوم دا بیانوي هغه کتاب چې نازل اول شي تاسو ته. وما او پاغه کتابونو باندې انزل چې نازل کړل شوی دي من قبل کا
مخکې لتا سینام نو آسمانی هغه کتابونو باندې دی ایمان لري. وبالآخرت او په آخرت باندې هم دوی چې دي یوقنون یقین کوي، په آخرت باندې یقین کوي. یا دا ترجمه وکا وبالآخرت او په آخرنه ورځ باندې هم دوی یوقنون یقین کوي، آخرنه ورځ د قیامت ته. او دغه ورځ به 50,000 کاله په جون کې یا د هر انسان باندې یو شپه داسې راځي چې هغه ډېره سخترینه شپه ده، او یو ورځ به داسې راځي په هر انسان چې هغه ورځ ډېره سخترینه ورځ ده. سخترینه شپه چې په هر انسان راتلونکې د هغه شپه د قبر، د اوله شپه د قبر، دا ډېره سخت دی. الله دې راته اسانه کړي. او سخترینه ورځ چې په هر انسان راتلونکې د هغه ورځ د قیامت ده چې 50,000 کاله ورځ ده. سورة المعارج 4 نمبر آیت کې وتاو ستراش کان مقداره 50,000 سنه، 50,000 کاله دا یو ورځ ده. او د هغه ورځ سختۍ ته چې فرشتي وګورو نو دی به امام قرطبي په تذکره کې ذکر کړی دی دا فرشتي به جاړي، په چغو چغو به جاړي، او دی افق ته به منډه کې کنارو د اسمان پورې بلی وشي. هغه مخلوق چې لا یعصون الله ما امرهم دی فرشتي دی. په طرفة العین کې چرته د خدای نافرمانی نه ده کړې، په زرګونه کاله زندگی د خدای په طاعت کې تیره کړې ده. دی چې د قیامت سختو تو ګورو نه دا فرشتي بم جاړي. تمام انبیاء کرام علی نبینا علیهم الصلوات والتسلیمات په زبان بم نفسی نفسی आवाज راځي. د آدم علیه السلام نوالا تر جناب عیسی علیہ السلام پوری تمام انبیاء کرام به د خدای نه یریږي. په دغه ورځ دومره سخت ورځ وي چې انبیاء کرام به د چا فکر نه کوي، نه به د امت فکر ور سره، نه به د خپل مور او د پلار فکر ور سره، نه به د خزي او د اولاد فکر ور سره، نه د یو امتی او د یو صحابي فکر به ور سره، د هیڅ پیغمبر علیه السلام سره سوا د نبی علیه السلام نه. هر پیغمبر علیه السلام سره به د ځان فکر وي. دی به د خدای تعالی نه یریږي. خود دی دا خوف چې دی دا خوف ذوقی دی، دا خوف نفس الامر نه دی، د الله د خوانه په دی وسیر نه وي. ځکه چې قران کې د اولیاء مبارک امراضی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هر نبی د خدای ولی دی، خو هر ولی د خدای نبی جواب را نه غي نه دی. هر یو نبی د خدای هغه د خدای ولی دی، خو هر یو ولی ګورې دا نبی نه دی. نو مطلب دا دی چې یو ځکه خدا سي راضي چې پاولی یو باندې بیان نه وي. دینه مراد هغه خوف دی چې کم خوف نفس الامر دی. په نفس الامر کې په انبیاء کرام علی نبینا وعليهم الصلوات والتسلیمات او پاولی یو باندې بیان نه وي. نور خوف ذوقی بدی ته حاصل وي، یار یو په خپل ذوق کې د الله تعالی نه یریږي، خدا الله د خوانه په دی باندې سیر نه وي. نو دا ډیره سخت ترینه ورځ ده. په هر چا یو شپه ډیره سخت راځي چې هغه اول شپه د قبر ده، او یو ورځ ډیره سخت راځي چې هغه ورځ د قیامت ده. الله دې د دواړو د سختونو مونږ تاسو ساتلې کی. خام پدې سورۃ البقره کې پدې رکوع کې جلال الدین سیوطی سے فرمایي دلته چې کوم دې پدې رکوع کې هغه وې د دوه احکام ذکر دي. یو د مانزه د فرضیت بیان دی پکې، او دویم د زکات د فرضیت بیان دی پکې. جلال الدین سیوطی سے لیکلي دي په دې رکوع کې چې دا کوم رکوع بیانېږي، یو د مانزه د فرضیت او دویم د زکات د فرضیت بیان دی. اولئک علی هدى من ربهم، اولئک دغه استایل شوي کسان علی هدى دی په هدایت دي، من ربهم د جانبه د رب د دوی نام. دغه مخ کې چې کوم کسان اوس تایل شو چې متقیان دي، پنځه صفات بیان شو. دغه متقیان د جانب د رب خپل نه په هدایت باندې دي. و اولئک او هم دغه استایل شوي کسان هم المفلحون، هم دی کامیابی دن کی دی یا مراد ترسیدن کی دی.
دا د متقیانو 5 صفات او داغي جزای اخروی وا. اوس هر یو شی په خپل ضد سره پیژندل شي. دلته د مؤمنانو متقیانو 5 صفات بیان شي. د مؤمن ضد کافر دی، د ایمان ضد کفر دی. نو اول د ایمان بیان اوس د کفر بیان کوي او هر یو شی په خپل ضد سره پیژندل شي. نو فرمای ان الذين كفروا یقینا هغه کسان چې کفر یې کړي، مراد تنا بعضی مفسرین لیکي سماحود کفار دي. س کفار تنا مراد دي چې ابي جهل لعين دي، ابي لهب دي وغیرہ وغیرہ د مکی نور بعض سرداران بيدینه کفار مراد دي. ان الذين یقینا اغه کسان کفروا چې کفر یې کړي، سواء برابر دي علیهم پدوی باندې انذرتهم يرول استدوی لرام ام لم تنذرهم او نه يرول استاسو دوی لرام. دا استاسو يرول او نه يرول دوی لرا دا برابر دي پدوی باندې. لا يؤمنون الله تپازل کی معلومه وا نو خپل محبوب ته خبر ورکي چې لا يؤمنون دا خلق ایمان نه وروړي. نبی علیہ السلام ته الله خبر ورک کتا سو او يروي دوی لراو کنه يروي دوی لرا دی ایمان نه وروړي. استاسو يرول او نه يرول دوی لرا دا په دې خلکو باندې برابر دي. اوس دا چې الله تعالی ورته ویل چې دوی ایمان نه وروړي، د دې باوجود په نبی علی السلام مبارک دي کفارو په ایمان وروړو باندې هرڅ کولو مبارک دا کوشش و چې دا خلک ایمان وروړي. الله ولا خبرم ورکو چې ایمان نه وروړي. نبی د دې انذار فائدہ شوا د دې يرول فائدہ شوا. نو فائدہ دا دام کداغه کفارو د دې په يرولو یا په نه يرولو ایمان نه وروړو نو که فائدہ دغه خلکو ته نو فائدہ خوې د پیغمبر علی السلام توکنه چې د الله کام به ورته بیانول دین به بیانولو کاغي ته خیر او فائدہ نه رسیدا نو دی بیانون کی ته خو خیر او فائدہ رسیږي چې د خدای دین ورته بیانې کنه احکام بیانې ورته. نو ځکه فرمای چې تک او يروي دوی لرا کنه يروي دوی لرا دی ایمان نه وروړي. صحیح د دوی خو څه فائدہ د انذار نه وانه غستله، دوی ته کوئی فائدہ نه ده، خو د مبلغ ته کوئی فائدہ ده کنام چې د مبارکی يروي د دوی ته فائدہ ده. ختم الله على قلوبهم مهر لګولې ده الله تعالی على قلوبهم د دوی پزړونو باندې، د دوی پزړونو باندې الله مهر لګولې. نو د دې مهر په وجه باندې چې الله ورته پزړه مهر لګولې دا زړی حق نه قبلې دا خبره دې زړه ته نخ کته کیږي. وعلى سمعهم او د دوی په وګونو باندې الله مهر لګولې. وعلى ابصارهم او د دوی په سترګو باندې غشاوتن پردی دي. دلته قلوب او ابصار یې جمع وروړه، قلوب او ابصار او سمع واحد ذکر ک. دا ځکه چې سمع مصدر دی د دې اطلاق په واحد او تثنیه او په جمع ټولو باندې کیږي. تاسو ګوري علی قلوبهم دا قلوب جمع ده او ابصارم جمع ده او سمع واحد دی. نو دا سمع واحد دی دا مصدر دی او د مصدر اطلاق په واحد تثنیه جمع درې وړو باندې کیږي. ختم الله على قلوبهم مهر لګولې الله تعالی پزړونو د دوی باندې حق نه قبلې. وعلى سمعهم او د دوی په وګونو باندې
نو حق نوري په هغه اورېدو سره چې فایده ترې نه والي وعلى ابصارهم او د دوی پسترګو باندې غشاوتن پردی دي ولهم د دوی د پاره عذاب دی عظیم لوی دی د پاره ډیر لوی عذاب دی الله تعالی مونږ ساتلی کی بس ته دې پوری صدق الله العظیم